سلام درنو لیدونکو، تاسو له شمشاد څخه محراق ګورئ. د امنیت شورا مشاور حمدالله محب وایي چې طالبان قدرت غواړي، د قدرت لپاره د نظام سقوط غواړي او حتی د قدرت په خاطر دوی حاضر دي چې افغانستان وران کړي. خو طالبان بیا وایي چې موږ اشرف غني نه غواړو، جمهوریت نه غواړو، ځکه چې د ولسمشر غني په موجودیت سره جنگ دوام کوي او موږ نوی اسلامي حکومت رامنځته کوو. نو د نوي حکومت اسلامي حکومت په رامنځته کېدو سره به جګړه پای ته ورسیږي، دایمي سوله به رامنځته سي. د نن شپې موضوع مو د طالبانو له لوري د نوي اسلامي حکومت رامنځته کېدل دي چې څومره د افغانستان له اوسنیز شرایطو سره برابر غوښتنه یا د دوی د حکومت رامنځته کول دي، چې په پروګرام کې دوه موافق او مخالف میلمانه، هر یو په استودیو کې د غزني د علماو شورا رئیس ښاغلی مولوي محمد اسماعیل روحانی او په ترکیه کې د سکایپ له لارې ډاکټر محمد هاشم دانش را سره ده. تاسو ته ښه راغلاست وایم، پخیر راغلاست پروګرام ته. دانش صاحب، حمدالله محب وایي چې طالبان د نظام سقوط غواړي، حتی تر دې چې دوی د قدرت په خاطر د افغانستان ورانول غواړي. متاسفه په دې یم چې د سولې د خبرو د راپیل کېدو تر اوسه پورې هم د حکومتي چارواکو ادبیات سولهیز ادبیات نه دي، همیشه جنگي ادبیات کاروي چې دا د افغانستان په نفع باندې نه ده. باید د افغانستان معضله د سولې د لارې یو رای حل باید پیدا کړي. تاسو یوې موضوع ته یادونه وکړله چې دلته حکومت د سولې ژبه نه کاري، د جنگ ژبه کاري. ولې حکومت وایي چې موږ اول وړاندیز له اوله تر اخره د سولې طالبانو ته کړي، ولې دوی سوله نه کوي، دوی فقط قدرت غواړي. تاسو د دوی دا نظر ردوئ؟ بالکل، په دې خاطر سره چې هر خونړی برید او هر حالت چې د هرې ګروه د خوا کېږي، دوی هغه په طالب باندې مسما کوي او کوشش په دې باندې کوي چې طالبان په دې کې ګرم وګڼي. د دوی آیات چې د مرکچي پلاوي په نامه باندې تللی دی هم د هغه صلاحیت برخوردار نه دی چې وچې کړی د سولې په هکله باندې تصمیم ونیسي. د ډاکټر محب صاحب خبرې، امرالله صاحب صالح خبرې همیشه جنگي بڼه لري او پر جنگ باندې اصرار کوي. طالبان بیا څنګه دوی نرمه ژبه کارولي تر اوسه پورې د سولې په تړاو؟ نه، طالبانو هوکړلیک چې د امریکایانو سره کړی دی پر هغه زمایم که تاسې ته معلوم وسي، هغه دا دی چې دوی فقط د امریکایانو سره وربند کړی دی. ولې دوی خپل جنگ ته ادامه ورکوي او جنگ دوی همیشه د طالب هغه مطرح کېدل د جنگ ډګر دی. نو په دې خاطر سره چې باید دولت ته پکار دا ده چې هغه حالت ځان ته اختیار کړي چې د سولې پر مذاکراتو باندې ټینګار وکړي، نه دا چې پر جنگ باندې ټینګار وکړي. طالبان وایي تر هغه وخته چې اسلامي نظام نه وي رامنځته سوي، موږ سوله نسي راتللی په افغانستان کې. د دوی هغه نوی اسلامي نظام. علیزی صاحب، تاسو ګورئ چې تصمیم د ایالات متحده امریکا او دنیا دا دی چې حکومت د افغانستان باید تغییر سي او دا د دوحې په هوکړلیک کې په څرګند ډول باندې مطرح سوي. موږ افغانانو ته پکار دا ده چې موږ د نظام دفاع وکړو، نظام باید رنګ نسي. حکومت قرباني د دې حالت دی او حکومت قرباني کېږي. دا لنډ یا اوږد مدت کې حکومت نسي کولی چې پر ځای پاسې طالبان. اما ولسمشر غني وایي چې که چیرې زه واک پرېږدم د شمولیت هوډ هېڅ نه لري. دانش صاحب، ولسمشر غني وایي که چیرې زه واک پرېږدم نظام پاشل کېږي. په هېڅ عنوان باندې د ډاکټر صاحب غني موجودیت د نظام د پاشېدو سبب ګرځېدلی دی. د ډاکټر صاحب غني تداوم باعث د اختلافاتو سوی دی، باعث د دې سوی دی چې افغانستان په اوسني او ډېر بحراني حالت کې قرار ونیسي. فضا د اعتماد د سیاسیونو، سیاسي حزبو، پارلمان او قواو ترمنځ باندې اعتماد فضا له منځه تللی ده او ډاکټر صاحب غني د یو محدود ټیم په نمایندګۍ باندې خبرې کوي. د نظام حفظ د ټولو افغانانو دنده ده
او ټول افغانان په دې ډېره باور دي مننه چې کوم. باید بېرته راګرځو تاسو ته. او 19 کلنه لاسته راوړنې باید حفظ شي او حکومت باید قرباني شي په دې خاطر چې دا خونړی جنګ پای ته ورسیږي او کشتار پایان ته ورسیږي. ډېره مننه کوم. بېرته راګرځو تاسو ته دانش صاحب. او دا په دې قیمت نه ارزي چې باید د ډاکټر صاحب غني وشي او هره ورځ په لساوو کسان موږ قرباني ورکړو. بېرته راګرځو. روحاني صاحب حکومت باید قرباني شي د سولې. ولسمشر چې لوګر ده، زه د غزني یم، دی احمد زید په قوم، زه ترکه یم. نه مې کاکا ده نه مې د کاکا زوی ده، حتی کلیوال او د ولایت مې لعنه ده. موږ له اشرف غني چې حمایت نه کوو، موږ له ملي ګټو چې حمایت کوو، موږ له ملي مصالحو چې حمایت کوو. ولسمشر اشرف غني چې نن موږ ته مهم ده، یا یې تر شا درېږو یا یې حمایت کوو، نو موږ هغه د ده حمایت د ملت له ملي مصالحو، د ملت له هویته چې د افغانستان له حریمه چې د حمایت په معنا بولو. که چېرته داسې وي چې ولسمشر همدغسې په یو ګنګ او مجهول حالت کې لکه څنګه چې ښاغلي عباس ستانکزي صاحب په مسکو کې غوښتنه وکوله چې دی دې لرې شي، نو چې دا لرې شي خو خود به خوده خلا راغله، خلا چې راغله بیا ګډوډي راځي، بیا د دې تضمین څوک ورکوي؟ زه وایم مخته تر دې چې یو وارې په دې وغږېږو چې ولسمشر دې دا چوکۍ پرېږدي که دې نه پرېږدي، موږ باید د طالبانو په اشتباهاتو خبره وکړو. دلته دې موضوع ته مخکې له دې چې راسم، دانش صاحب وایي چې اصل مشکل ولسمشر غني جوړه کړې چې دی باید لرې شي، مشکل حلیږي. که داسې وي چې دا د طالب جنګ د ولسمشر په اشرف غني په خلاف شروع سوی او تر دغه مخکې خیر خیرات، نو بیا موږ دا ځای منو چې ولسمشر خو تر پرونه خیر خیرات چې ته رالې دا شر دا ټول له تا سره راغی، نو ده ته بېرته ولاړ شه چې موږ له دې خلاص. تر پرونه پورې و دې ټولې دنیا ته ویل چې د ما جنګ د اشغال په پیل سوی او په خاتمه بې ختمېږي. هغه اشغال خو په دې بم نه غږېږو چې اشغالګر څوک وو، چا راوستو، څوک یې لامل سو، چا زمینه ورته مساعده کړه، دا بحث وکړه. خو دا ځای وایو چې هغه اشغالګر او ته خو طالب پرون سره جوړ سواست. په ضرب د یو کال کې یو امریکایي نه ده مړ سوی او په ضرب د دغه یوه کال کې په زرګونو افغانان مړه سو. نن هغه د اشغال په خلاف مقدس جهاد شعار چې د ملت او دنیا ته ورکول، هغه راغی په اشرف غني ودرېدو. که اشرف غني نه وي اتې بیا نه مشکل شته، نه جهاد فرض ده، نه هېڅ هم نشته که ده ته 50 قدرت ورکړي. نن تاسو شعار د طالبانو څنګه ارزوي، جهاد که قدرت؟ مطلق قدرت، مطلق نن یوازې نن. تل د طالب جګړه د پردو ګټو دپاره وله او د خپل قدرت د هوس جهاد نه و؟ نه جهاد مخکې و، نه اوس ده، نه بیا منو. نه یوازې زه وایم د ټولې اسلامي نړۍ د علماو اجماع په دې راغلی ده. ودې ښایي طالب هغه وایي چې دا ملایان وایي ګوډاګیان دي، دوی فتوا نه مني. هر ما واروه دا چې طالب د ټولې اسلامي نړۍ علما تکفیروي، دا په ده پورې تړاو لري. موږ طالب تکفیرو نه، موږ طالب مسلمان بولو، افغان یې بولو، خپل اډو وزرو وینه یې بولو، ورور یې بولو، خو ورته وایي چې قاتل یې، ظالم یې او قدرت طلبه یې، انحصار طلبه یې، حریص یې، دا ټول ورته وایي. د خدای خاطر وکړه له دې حرص، له دې قدرت طلبي، له دغه تکفیري، له دغه شیانو چې لاس واخله. پیغمبر اسلام وایي چې المؤمن اخو المؤمن لا یظلمه ولا یسلمه. یو مؤمن د بل مؤمن ورور، د مؤمن په خپل مسلمان ورور باندې ظلم نه کوي. وروسته ورپسې فرمایي چې فإن دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم. یو بله پوښتنه چې باید حل سي، طالبانو ته په وار په داخل او بیرون کې علماو غږ کړی چې دا جګړه ناروا ده. نن تاسو هم طالب ته مخامخ خپل دلایل ویل، تاسو هم دا موضوع راجع کېږي چې دوی وایي د نورو ګوډاګیان بولي دغه څوک چې د دوی سره مخالفت کوي. تاسو ولې د دوی له نظر مخالف یاست؟ چا ته فرمایش درکړې که نه؟ زه به عرض وکړم د طالب په نیز باندې له ما بیرته موږ ټول درباریان یو، خو دوی خو همدغه القاب کاروي، درباري یې، ډالري یې او مرتد یې او غلام یې وها یې. موږ په الله پورې پناه غواړو له تهمت کولو په یو مسلمان پورې
له بهتان کولو له دې ټولو چې پناه غواړو. موږ طالب نه تکفیروو نه نور څه ورته وایو. مخکې مې وویل چې ظالم یې قاتل یې باغي یې. یو شی ورته وایم د ده په نیز چې موږ درباریان یو له ما دي نیولې دي دنیا ته ټولو علماو حتی په شمول د امامانو د حرمینو خو دا ټول دوی ګمراهان بولي. موږ ګمراهان بولي راسه ورو له دې ګمراهانو سره شرعي مناظره وکړه، شرعي بحث ته راسره کښېنه. راسه لکه څنګه چې الله عز وجل فرمایي چې فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. واضح د قرآن امر ده چې که تاسو په یو څه شي منازعه یي راسئ د خدای د رسول امر ته رجوع وکړئ او هغې ته غاړه کښېږدئ. په هر صورت زه دا یو شی وایم چې دا زموږ مسؤلیت ده چې حق ته حق ووایو، باطل ته باطل ووایو، مظلوم ته مظلوم ووایو، ظالم ته ظالم ووایو. باور وکړئ جناب علیزی صاحب همدغه ولسمشر طالب دې هر څه وایي خو د لوړې کولو ضرورت نشته. بیجای لوړه مناسب کار هم نه ده. په ټول نظام چې زه له یوه معاشه هغه هم 2000 روپۍ دي، بله روپۍ زه نه لرم. دوی خو څوک وایي دې ته د میاشتې څو ډالر ورکوي. زه قسم درته کوم دې دولت ما د موټر عیني شاید په توګه دا موضوع تاسو رادوئ. زه درته وایم چې ما ته دولت موټر له ما سره نشته، دولت محافظ له ما سره نشته، دولت ډالر ما ولکن په دې ګوتو هم دا کړي. له دغه یوه معاشه ماسې وه هغه هم په حج اوقاف کې ده. وروره طالب چې هر رقم ټاپې په موږ لګوي هغه د کار ده، خو موږ بیا هم ورته وایو چې وروره که زه درباري وم هغه د فقې فتاوا خو به نه وي درباري، هغه خو به 1000 1500 1400 1200 کاله مخته فقهاو او مجتهدینو تدوین کړي او تسلیم کړي. راس په فتاوا راسره کښېنه. یو لنډ ځواب غواړم چې وقفې ته ځو. دوی دانش صاحب ویل چې طالبان حکومت جنګي ژبه کاروي د سولې د ژبې په ځای. ګوره وایو یو پښتو ساده متل و تیر کو وایي شپانه وزه ویستلې وزه یې ګوډه کړې وه بیا یې ټول وشي کور به د خاوند ته نه وایي چې زه دوی ویستم وایي او ته چې که زه نه وایم دا ګوډه پښه مې وایي. قراینو ثابته کړې ده دا ټولې قرینې په دې باندې شواهد و ثبوتونه دي چې طالب د سولې په مقابل کې څه وکړو او حکومت څه وکړو. طالب چې کوم تړونونه کوم تعهدات له امریکا سره کړي ولو هغه یې دوی په توافقنامه کې په هغو کې ګوره یو تعهد یا وعده عقد دا ولو چې زه به د افغانستان د نظام او د ملي امنیتي ځواکونو په وړاندې پیلن ورکم مراتبه مو کنو او په لویو مراکزو عامه شهراو او په لویو غټو قرارګاهو په دې به حمله نه کوم. دا څه شی مراد کو؟ یو کله چې مې 50,000 بندیان نه خلاص شو دا به بېرته د جنګ لیکو ته نه ځي. ولاړو که نه ولاړو؟ کله چې دا 50,000 بندیانو مرحله تېره شوله مستقیما به ځو بین الافغاني مذاکراتو ته او دغه ورکم به بیا په دایمي اوربند بدلوو. طالب حکومي وعدې ته وفادار بیرته راګرځو موږ سره پاتې شئ. خو دانش صاحب طالبان هغه څه چې نن جګړه دوی روا بولي دا ناروا ده، د قدرت جنګ ده نه جهاد. بالکل زه په دې اړه باندې کوم خاص نظر نه لرم په دې خاطر سره چې علما په دې باره کې کېدای شي هر جګړه هر ځای کې چې پیل کېږي هغه د قدرت جګړه ده. فعلا د طالب ټوله مباحثه په دوحې کې د قدرت پر سر باندې ده. ټوله مباحثه په دې ده چې باید په قدرت کې حد اقل 50 سلنه سهم باید په قدرت کې ولري. نو که د جهاد کولی د امریکایان چې وتلي او بالا باید مدرسو ته او مسجدو ته ګرځېدلي وای خپل الهي عبادت یې باید کولی. جهاد ختم شو باید عبادت یې کولی. نو دا چې دوی پر چوکۍ باندې اوس دوی پر موقفو باندې بحث کوي په دې معنا باندې دی چې هره جګړه هر جنګ د قدرت لپاره دی، د دې لپاره نه دی چې دوی جهاد کړی دی او دا شی. بل شی دا ودې ته چې جناب مولوي صاحب وایي چې ډاکټر صاحب اشرف غني مناسبه گزینه. ډاکټر صاحب اشرف غني د افغانستان د فعلي افغانستان د بحران لپاره مناسبه گزینه نه ده. ډاکټر صاحب غني د بحران د تشدید سبب
ګرځي او ډاکټر صاحب غني دا ملک لا هم بحران ته بیایي او لا یې هم بدبختي ته بیایي. ډاکټر صاحب غني خپل د حکومت لپاره هیڅ معیار نه لري. تاسې به خبر نه یاستئ لنډو ورځو کې صلاح الدین ته یو بستۍ پیشنهادي استولي چې په هغه کې حد اقل 3 وزارت، څو سفارتونه او څو شان په شکل د اشکال غواړي چې صلاح الدین د حکومت سره یو ځای کې. الان دا چې صلاح الدین په وزارت خارجه کې ناکام ترینه وزیر او دا همیشه د ملاقات اجازه حتی نه ورکوله. نو ډاکټر صاحب تر طالبانو ډاکټر صاحب اشرف غني د قدرت ډیر لیواله دی او خپل د هیڅ طبقه د دانش صاحب د روحاني صاحب نظر دا و چې دانش صاحب د روحاني صاحب نظر دا و چې په اوس وخت کې ولسمشر غني ښه دی دغه نظام د وطن د بقا دپاره که دی نه خلا رامنځته کیږي. په هیڅ عنوان باندې خلا نه رامنځته کیږي. اول د حکومت پر سر باندې په نتایجو چې ورسیږي بل موقت انتقالي رئیس جمهور تعینیږي، هغه به خپل د معاونینو سره دا چوکۍ اشغالوي. د هغه نه وروسته بیا مذاکرات تداوم مومي. تاسې به فکر وکړئ دغه اجنډا چې حکومت خپل په مرچي پلاوي ته ورکړی چې آتش بس دا په ډېر وروستۍ مرحلو کې ده. حتی تاسې د جو بایدن د ادارې ویاندایانو یو خبرې واورېدلې چې آتش بس بیخي په ډېره لیرې اجنډاو کې دی، نه په اوسنۍ اجنډاو کې. تاسو د انتقالي حکومت یادونه وکړله دانش صاحب. حکومت په راس کې به یو څوک دانش صاحب تاسو ویل چې د معاونینو سره راځي، قدرت به اشغالوي او نیسي به د نظام تداوم او د نظام سیستم به جاری پاتې کیږي. پارلمان، سنا، شورای ولایتي، شورای وزیران، امنیتي بنسټونه ټول به خپل پر ځای پاتې کیږي. راس د حکومت به تغییر مومي. بعد هغه څخه به مذاکرات خپل نوي پړاو ته راځي چې د قدرت تقسیم دی چې طالبان به په قدرت کې سیم کیږي. دانش صاحب تاسو ویل چې انتقالي حکومت به رامنځته کیږي، هر څه به په خپل ځای، فقط مشر به بدلیږي. دغه مشر به څوک په دغه اوسني وضعیت د افغانستان کې چې موږ او تاسو ګورو دا مشران به یو بل سره ومني. نن خو هر یو وایي چې موقت حکومت دې رامنځته سي، انتقالي حکومت دې رامنځته سي. ولې هغه انتقالي حکومت هم چې رامنځته کیږي د اسلامي نظام په چوکاټ کې چې دغسې ویل کیږي دا یو طرح لاس په لاس کیږي. نو که چیرې مشر داسې څوک لرو څوک به یې چې د دې مشري وکړي؟ که تاسې علیزی صاحب لنډ تاریخ ته متوجه اوسئ، وخت چې طالبانو سقوط وکړی شمالي ټلوالې کابل ونیوی، په هیڅ عنوان باندې هیڅ شی نه منله او دوی دا فکر کوي چې استاد رباني به د قدرت په راس کې پاتې کیږي او کلیدي وزارتونه. وخت چې د B52 غږ یې واورېدی او د هغه فشار یې ولیدی، اتومات تنې ورکړي چې کرزی باید راسي او وزارتونه باید تقسیم شي. دا د هیچ چا په توان باندې نه ده چې ووایي زه څوک منم څوک نه منم. دا ملک صلاحیت او تصمیم ګیري د ملت او د سیاسیونو په لاس کې نه ده، دا د بهرنیانو په لاس کې ده او بهرنیان به یو نوی څیره راوړي او دا به د طالب او د یو تعداد سیاسیونو په خوښه باندې به دا ټاکي او هغه به خپل قدرت ته دوام ورکوي. هیڅ نوه معضله او مشکل منځته نه راځي. دغه نوې څیره به ومنل سي په افغانستان کې، سره له دې چې تاسو وایئ چې هر څه پردي کوي، نو بیا هم دلته خو دوی وایي چې هر څه به زموږ په فیصله کیږي. هغه څوک چې نن وایي چې موقت حکومت رامنځته سي فکر نه کوي چې هغوی غواړي په راس کې راسي. نه، په هیڅ عنوان باندې هغه کسان چې موقت حکومت د موقت حکومت طرفداران دوی ډلې دي. یو ډله هغه ده چې د ډاکټر صاحب غني سره شدیده عقده لري او د عقدې پر اساس باندې لکه استاد عطا چې وزیر د صحت عامې لري کې به مزار شریف ته ولاړی د موقت حکومت غږ یې پورته کوي. دا سیوا دا جدا خبرې دي، دا د قدرت تیږې خبرې دي، دا د خپل د شتمنیو او خپل د فساد او خپل د دې شانو د بقا دپاره عقده آمیزه. اما دا بحث چې موږ او تاسې کوو د افغانستان د معضلې د حل دپاره، د وینو د کمیدو دپاره، د جنگ د ختمیدو دپاره، د سولې ثبات دپاره، د حرکت دپاره دا ګزینه مناسب ترینه ګزینه ده. دغه د طالبانو اسلامي نظام چې وایي یا اسلامي حکومت، تاسو ورسره موافق یاست؟ دوی وایي چې جګړه ختمیږي پې باندې. ګوره د جګړې د ختم دپاره به د یو انتقالي موقت اسلامي هر نظام چې دوی غواړي دا د یو موقت
وخت دپاره چې حد اقل 20 میاشتې پیشبیني سوی دی هغه نه وروسته به بیرته انتخاباتي سیستم به منځته راځي او بیرته به انتخابات کیږي او ولس به خپل په خوښه باندې انتخابات کوي د جنګ د ختمېدو دپاره بلکل موږ ورسره موافق یو چې جنګ ختم سي د 20 میاشتو دپاره هر سیستم نظام چې راځي فقط د خونریزي جنګ او دغه تباهي پای ته ورسیږي افغانستان د سولې خواته ولاړ سي چې خلک د بدبختي مهاجرت و دې حالت نه نجات پیدا باورم چې د دغه جګړه ختمیږي په دغه اسلامي حکومت رامنځته کېدو باندې تاسو بالکل یعنی په سلو کې 15-80% ډېره مننه کوم بیرته راګرځو یو تعداد کسان چې په اوس وخت کې د مختلفو عناصرو د خوا څخه هغه لنډغران لکه الیپور و قیصاري و دا کسان مسلح سوي دي او د جنګ د تداوم وامخسته موضوع ډېره مننه کوم کې سرکوب سي او د جنګ ته به د پای ته مننه کوم روحاني صاحب وخت بیخي کم ده فقط په لاندې راته ځوابه وه یو خو طالبان اسلامي نوی حکومت غواړي چې رامنځته کړي نظام دغه به څومره دې منلو ستاسو په نظر او فرق له دغه حکومت که درته وایم هسې طالب یو وارې یو نوې کلمه را پیدا کړه چې قطعا اسلامي مجوز او د اسلام په اصولو کې اصل نه لري چې ورکم دا یو نوې خبره اوس بیا د نوې جدید اسلامي حکومت خبر را دوړي کې دا نوی جدید اسلام یعنی څه معنا دا تر اوسه پورې نو اسلام ورکم څه معنا یعنی که 10 وزنې ګناه ده که 2 وزنې بیا ګناه نه ده دا بله خبره ده دریم راځم د افغانستان د جوړجاړي او د سولې د ملت د هوساینې او د تباهي ترمنځ فقط یو قدم پاته و هغه متاسفانه طالب پورته نه کړو هغه کوم قدم هغه دا قدم ولو چې کله دوی له امریکایانو سره توافق وکړو د افغانستان د ملت او د حکومت د ټولو خوله ورته ووته چې خدای خاطر وکړه اوربند بس په همدا سبا یې اوربند اعلان کړی وای دغه خبرې چې په مسکو کې کوي دا به یې وریدي خبرو په میز کړی وخت پای ته رسي فقط په لنډې راته ووایه چې اسلامي نوی نظام د بدبختیو پای که د نوي بدبختي پای زه داسې وایم چې که طالب غواړي که نورې افراطي ډلې غواړي که نور مخالفین غواړي که اپوزیسیون ده دا هر څوک غواړي چې واقعا افغانستان جوړ کړي د افغانستان را جوړېدلو ته ژمن وي له همدغه چوکاټ ته دې راشي دولت په تمام معنا د قانون به داسې تعدیل ته چې سوچه په کلي توګه به د اسلامي شریعت کاپي تعدیل ته ورته چمتو ده اصلاحاتو ته ورته چمتو ده مشارکت ته ورته چمتو ده ټول پوښتنې ته د ولس و ارادې ته ورته چمتو ده نور څه غواړي دا دوی چې څه غواړي نوی اسلامي نظام دا د منلو ده د ملت د تباه کولو د ملي بنسټونو او د نظام د دې چوکاټ چې یو وخت موږ پرون ولیدل په یو وزارت کې یو میز نه و یو چوکیز نه و یو قالینه نه وله بیا به هم هغه حالت ته ځو چای میز غلو چای چوکیز غلوله چای قالینه زغلوله چای سنا زغلوله چای بل څه نه باید تکرار شي دغسې نه باید تکرار شي ډېره مننه کوم درنو لیدونکو محراق پر همدې ځای پای ته رسي تاسو نظرونه واورېدل قضاوت پر تاسو له لیدلو مو مننه